اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا، وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. الآية. دا سورة نساء آیات نمبر 19، پارا نمبر 16 او رکو نمبر 14. آیاتی کریمه کې علماء مفسرینو د وینا مطابق د رسم جاهلیت یو ناکار عمل د غیرت کوي. مخکې آیاتونو کې د یتیمانانو د میراث حقوق ذکر شو، د هغې د نارینه او زنانو. دې آیات کریمه کې د زنانو بل یو حق ذکر کړي. حق څه دی؟ هغه رد کوي د یو رسم چې هغه د جاهلیت دور کې و. هغه رسم دا و چې کله به څوک وفات شو د نزول د قرآن نه مخکې، او د هغه به بیبي پاتې شوه کور والا، کورودانې، نو هغه به هم په میراث کې وړی شوه. هغه هم په شان د بینک بیلنس او دا شان د جایداد دغه کېده، په میراث کې وړی شوه. چې کم به مشر و یا چې به کم خوبصورت و، هغه به وایي بس دا چې ده په میراث کې زما شوه، بس د هغه به شوه. چې هغه به ورسره نکاح کوله او که هسې به بنده ساتله او که بل چاله هم په نکاح باندې ورکوله، چا پکې کار نه و، هغه خود مختار و. قرآن کریم د دغه رسم رد وکړو چې دا کار صحیح نه دی. هر انسان چې دی مسلمان هغه آزاد دی، او آزاد چې دی د چا د لاندې راتلی نشي. خو هر انسان په خپله خود مختار دی. زنانو ته حقوق حاصل دي او نارینهو ته هم حاصل دي. ووایه وګوره اسلام څومره لږ عزت ورکړه زنانو له، ازادي وله ورکړه که نه، څومره ښکلې ازادي وله ورکړه. او هغې څه وې؟ وایي نه بس دا میراث کې به وړي تقسیمېږي به. اسلام وینا، الله وینا، پیغمبر وینا داسې به نه وي. دې ته خپل حقوق ورکړي. دی به داسې نه څنګه چې د جاهلانو سوچ فکر دی، داسې به نه. الله کریم یو ښایسته قانون چې د هغې انتخاب وکړه، غیر ولېږه چې زنانه به دغه شانتې په میراث کې نه شي وړی څنګه چې مال جایداد وړي شي. دا چا ویلي دي؟ د هغې نکاح به د هغې د حکم نه او د هغې د اجازت نه بغیر کېږي هم نه، رایج العمل نه ده. چې کله هغې په خپله نه ویلي چې او د هغې نه تپوس وشو او هغې په خپله وي او نو ټیک پوي، او که هغې وي نه نو لا ته ټیک پوي. صحیح دی که نه؟ دا به ټیک نه وي. بیا حقوق چا ورکړو؟ زنانو له. اسلام دین الله کریم ونه ورکړه. او د دې کوم حقوقو بس وایي دا دغه شانتي څنګه چې دا خلک دا شان زناورو کار به وکړي. ډېر لوی عزت الله کریم الله ورکړه. دین کې اسلام کې الله عزت هېوي، دی کې خواږه دي، د دنیا ګټه او د آخرت ګټه ده. او د انسان عقل او فطرت سلیمه هم وایي چې دا کار دا شانتې بهتر دی. او د انسان عقل فطرت سلیمه وایي چې هغې کار څه دی؟ غلط دی. صحیح دی؟ ډېر ښکلی قانون الله کې. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو، لا یحل جائز ندی حلال ندی لکم تاسو دپاره ان ترثوا النساء کرها، ان دا خبره
ترثوا النساء چې تاسو میراث سره یوسئ زنانه په میراث کې واخلې زنانه کرهن په زوره باندې داسې به نه وي داسې به چې به چا ورسېده بس د هغه په بیا بس پوره اکو سره په خپله به یې واده کړو که بل چا په واده به نکاح به ورسره ورله کولو که بنده به یې ساتله چا به کې هېڅ کار نه و الله وایي دا څه کوې زناور خو نه دی انسان دی ولا تعضلوهن مه تنګوئ دوی لره مه په عذابوئ دوی لره مه منع کوئ دوی لره لتذهبوا چې واخلئ تاسو ببعض ما بعض هغه مال آتیتموهن چې تاسو ورکړي دي زنانو ته الا مگر ای اتینا که دي راتلي وکړي بفاحشة مبینة په بحیا ښکاره سره نه بیا خیر دی ورنه شر دی دا بل حکم ذکر دی بله مسله یوه زنانه ده له دې تنګۍ په دې نیت باندې چې دا زنانه ما دې ته جوړه شي چې دا زنانه په خپله ما سره خلع وکړي او دې له چې ما کوم مهر ورکړی کوم ورپسې ما ځمکې لیکلی او ما ته واپس پاتې شي ما ته به واپس کړي په دې نیت زنانه څه کوي تنګۍ خپله ښځه دا کار چې دی دا جایز نه دی داسې نه دی خلع ټیک ته په اسلام کې شته که چېرته نشوز اروانې د سړي د طرف نه او دې په دې نیت خلع کوي چې یاره دا ښځه زه تنګه کړم نو د ما چې ولا کوم مهر مقرر کړی ما ته واپس کړي او بس طلاق وشي خبره به ختم شي که سړي طرف روانې و نو فقها وایي ده به بیا دا سیز جایز نه دی اخیستل جایز نه دي دا کوم مهر چې ده وله ورکړی دی که روانې د ښځې د طرف نه او سړي او زنانه خلع کول غوښتل چې خلع کوم خاوند سره او هغې وی چې مهر ورله ورکړم ما ماف کړي بس دې خپله شړي زه به خپله شړم نو دا خیر دی بیا جایز ده که دې پرې نه څه واخلي ده چې کوم مهر ورکړی او که دې په دې نیت دا کوي چې دې تنګول کوي په دې نیت باندې چې دا زه دې ته مجبوره کومه چې دا ماته وایي چې بس ما پرېږده چې دا ستا راکړي دا واخله نه دا کار جایز نه دی ولا تعضلوهن او مه تنګوئ دوی لره لتذهبوا چې واخلئ تاسو یا ولا تعضلوهن مه بندوئ دوی لره مه تنګوئ دوی لره مه بندوئ دوی لره لتذهبوا چې واخلئ تاسو ببعض ما بعض هغه مال آتیتموهن چې تاسو ورکړی دي زنانو ته تنګی چې به دا تنګه شي ماله به مهر راکړي په یو صورت شته الا مگر ان یأتینه که راتلي کي دا زنانه بفاحشة مبینه بحیایي ښکاره ته غلط کار وشو بحیایي وه طبیعت نه غوسته لکه بیا ستا طبیعت نه غوسته و خلع کېدل پکار و بس خلع ورسره وکړه او به تا سره خلع وکړي او بس چې دې نه خپلې پیسې ته نه واله مهر چې دې کوله منتخب کړی دی ځکه هلته روانې وکړو که نه بد اخلاقه ده بیا خو ژوند نه تېرېږي که نه تاسو پوهېږئ د توتیو د کاره چا توتیو کاره پنجر کې بند کړي ګیر کړي وایي سات کې وایي توتي آواز ولګو چې یا غراب البین لیت بیني و بینک وت المشرقین ای توره کارغه چې کاش زما او ستا منځ کې د مشرق او د مغرب مرسه وه فاصله وه نو بیا د توتیو د کارغه شي نه چې کله دغه مسله منځ ته ټک راغی یو خو هسې ټکي او کله کله انسان ذهني هسې پریشاني او که په هغې ګواهانو خبره روانه وه نه بیا خیر دی بس بیا خو لعه پکار ده څه دی که نه بیا خو چې دی نو کار روان الا مگر ان یأتینا که راتلو کې دا زنانه بفاحشة مبینه بحیایي ښکاره سره نه بیا که ترې خپل مهر والي او دا پرېږدي خلع وشي نه خیر دی او که هسې تنګول کې مهر ته چلغلي کړي وي نه بیا دا ګناه ده وعاشروهن بالمعروف اوس نصیحت ذکر کوي نصیحت وعاشروهن ژوند تېروئ دې زنانو سره بالمعروف موافق د قانون شریعت ښایسته طریقې سره ژوند سره ښایسته طریقه ښایسته تېروه مزېدار ژوند سره تېروه کله کله چې دی نو خامخا کو نو یې خیر تاسو ګزاره کوئ یو ډېر لوی سړی تېر شوی دی او ډېر لوی چا خبره د هغه نوم دا ټک په دروازې لیکلی شوی ډېر لوی نو هغه یو ورځ مرید روان دی نو چې رسېدلی یوه راوالې دی نو بس کور نه اواز کړی دی څوک یې یاره پیر صاحب سره بېکار څه پیر کوې بل کار شته که نه تخته
بس د پیر صاحب ښځې ښه داړلې ښه خبرې ورته کړي دی خفه شوی دی بس را روان شوی دی چا ته تپوس کړه چې هغه پیر صاحب څه شو دی ځنګل طرف ته تللی دی چې لاړ شي ملاقات وشي دی روان دی پیر صاحب چې وکتل صاحب را روان دی مورید خو خفه دی هغه پوه شو چې پورته ورغلی دروازې والې سړی یې داړلی دی الیکس شو خبرې اترې وشوې دا هغه ورته وایي څنګه چل دی ده ورته یاره جي ما سره یو مضبوط چاقو په جیب کې پروت و ما وی راشه دا پیر صاحب د غم نه خلاص کړه بل به له مزېدار سټینګ برابر کو په بیا مې سوچ وکړو چې دا کور کې ساتلی دی کې ورسره راځي هغه وخاندل وایي ما له چې الله دا مرتبه راکړې دا مې دې وجې نه الله راکړې که دا زه پرېږدم او طلاق وله ورکړمه او لاړه شي نه بل سړی پې غر کېږي بس دا زه ښیم که نه بلو پې تباه کېږي بس دا زه ښیم ځان مې نیولی دی د دې وجې نه الله ماله څه راکړی عزت راکړی فإن کرهتموهن که چېرته بعضې زنانو کې دا صفات انسان هغه بد ګڼي وایي د هغې نورې ډېرې فایدې الله ګرځولي ډېرې فایدې نورې وي دا د لون پړ کې یو خان دی ډېر او هغه خپله قصه کوله موږ سره یو دغه کې مېلاو شوی مردان جماعت راغلی هغې کې ناست موږ ورول څه کار و بس بیا خبرې تېره شروع شوې نو یو کس چې دا د لون پړ ډېر لوی خان دی به هر حال خبرې خو اوږدې وې هغه بیا خپله قصه یې کوله وایي ما چې واده وکړو نو وایي ما چې کوم ځای کې واده کړو نو وایي زما کور والا چون وایي هغه داسې شکل نه چې بدرنګ ډېر انتهایي وایي مونږ هم چون لکه که نه لکه غریبانان خو به هر حال هغه ډېر لوړ سړی و ډېر ښکلې واړیا والا بس ما غاړه کې اوس ما وایي چې بس الله فیصلو باندې بس رضا پکار رضا بالقدر واده مې وکړو ټیم تېرېده دوبۍ ته لاړم هغې کې بیا هلته ما خپل روزګار شروع کړو هلته خپل شورومونه مې دوس وایي وایي زه سوچ کوم وایي زه وایم چې او ټیک ده هغه نعمت الله هغه سودې طرف ته الله ډېره غټه سله راله راکړې ډېره غټه سله ما چې دا تفسیر وختي نو ما ته خبره د هغه را یاده شوه نه کله کله داسې وي مسله او دا نعمتونه الله تقسیم کړي دي ښه چا له مال دولت ورکړي بچي دي ورکړي چا له بچي ورکړي خو مال دولت نه دی ورکړی او اټ نعمت هغه الله کریم چې ورکړي هغه صرف بال بچ دی خاص کر بیا نیکان نه چا له بیبي ورکړي ښکلې خوبصورته خو هغه بد اخلاقي اکثر چې هغه بد اخلاقي روانې کې جنګ جګړې کوي چې کور ته ودن نه شي هغه ورته بیا رالي وځه چمبړ بقه او بلا لړل تپلي او چې کومه لږه چهرې نه کمزوري هغه ښایسته اخلاقو والي عزت کوي هر ځای کې خپل خاوند سپورټ کوي ښکلې ژوند تېرېږي نو دا نعمتونه ټول الله تقسیم کړي دي ښه ټول یې چاله نه دي هغه چېرته ضرور کې یو کسي چې هر نعمت الله ولې څه کړي دي ورکړي هغه مثال عنقا دی نو الله کریم ګوره ډېر ښایسته خبره کوي وعاشروهن بالمعروف ژوند ورسره ښایسته تېروه خیر دی او دا چې ده نو وایي دا بېکاره لښته ده کچه لښته ده که زور ورکوې ماتېږي که پرېږدې نو څه کېږي بیا ډنګه غټېږي نو داسې به کوې چې لکه فإن کرهتموهن که بدې ګڼې دا زنانه تاسو دا تاسو بدې ګڼې نو فعسا قریبه ده ان تکرهو شیئا چې تاسو بد ګڼئ یو څیز ګوره بدې طبیعتونه یعنې د هغې طبیعت بد ګڼئ طبیعت بعضې چې طبیعت سختي ډېر انتهایي لکه بس په معمولي خبره باندې چې دی نو سړی ورته وایي کور کې ویسې نشي ویلی صحیح دی که نه یو څه به کور ته دننه شو واپس بس کور کې جګړه به کړې ونه بار دستی کې رو ته خواله خواله دی دې کې سیډل راغی دا کور طرف ته ورپسې را ګزاره پرې کړو ملګري په لار را روان وایي دا څه دی وایي دا راپسې راوغورځوو چې دا یو څه چمیار له چې دا وګنډي هغې په ده ګزار کړو لږ ساعت پس سپیا کراله ملګري ته دا هم چمیار نه یوس دا هم چمیار نه یوس نه دا ویښه دا ژوند دی د بیا هغه پیر صاحب چې و نو هغه کور ته یو ورځ راغی نو ښځه ورته پیر کې وایي موږ ستا څه کرامت ونیو داخله اوداسې وایي که نه وایي تا ته پیر وایي ستا کرامت څه شی دی
نه غټ کرامت ده چې انسان د 5 وخت پابند دي، نه بل غټ کرامت شته. لوی کرامت د انسان ده چې پابندۍ سره موږ کې 15 وخت، دا ډېر لوی کرامت دی. ګورئ نه هغه ورته وی ښه وایي په دې بار ته ووتو، بره داسې هوا کې لاړ راغی، اوچت شو، فرضي غونډه کې خبره چې رادنډه شو کور ته، ورته وایي ښه په تشي ورته لاس کېښوسته، ته ځان ته پیر وې، پیر هم بره مې هوا کې وې، زه به داسې لاړم، بیا داسې راغی، بیا لاړ، بیا راغی، ته هم ځان ته پیر وې. هغه ورته یې ښځې دا زه ومه که نه؟ وایي ښه دا ځکه کوږ وږ کېدې دا ځکه کوږ وږ کېدې. الله دې راضي شي. سیده دا چې په دې شي باندې واوړې که نه، الله دې راضي شي. الله کریم فرمایي چې ګور فإن کرهتموهن، که چېرې تاسو بدې ګڼئ دا زنانه، یعنې اخلاق یې څه دي؟ خطرناک دي. بس معمولي خبره باندې بیا 250 بي پي هی. وایي فعسا قریبه ده ان تکرهوا شیئا، تاسو بد ګڼئ یو څیز، ویجعل الله فی خیرا کثیر، الله په دې کې ډېر خیري کړي. او واقع ده بچي اکثر چې نیکعملي پابندي د الله د دین نیکاني او کامیابي ډېر زیات اکثر دغه شانتي وي. او دغه نور چې اکثر چې دی نه دي چې خوبصورت چې اکثر هغې چې دی نه کار ډېر ګډوډ دی. داستان کې دا ډېرې خبرې راغلې، اوس ټیم نشته، ما به تاسو څه ویلې دا چې دی نه دا راشي، دا خبرې ډېرې زیاتې راغلي دي. الله دې راضي شي. زه بس دی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو، لا یحل جایز نه لکم تاسو لپاره ان ترثوا النساء چې تاسو میراث سره یو څه زنانه کرهن زوره باندې، ولا تعضلوهن ممنه کوي دوی لره، مبندوي دوی لره، متنګوي دوی لره، لتذهبوا چې واخلئ تاسو ببعض بعض هغه مال، مراد نه مهر دی، آتیتموهن چې تاسو ورکړئ زنانو ته، الا مگر ایاتینا کراتلو کې دا زنانه بفاحشه مبینه، په بحیا ښکاره سره، نه که بیا والی نه خیر دی. وعاشروهن جون تیری زنانو سره بالمعروف، ښایسته طریقې سره، ښکلې جونو سره تېروه. نبی علیہ السلام فرمایي خیرکم خیرکم لاهلکم، او کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. الفاظو کې دې شي دغې بهترین په تاسو کې هغه انسان چې خپل اهل سره کور والا سره سوي ښایسته اخلاق سره پیش راځي، دا بهترین انسان دی. او مونږ باید سړو کې هم لکه ډېر زیات کلک طبیعت والا شته چې وردن نه شي معمولي خبره باندې بس مچ باندې پوزه نه پرېږدي، صحیح دی که نه؟ روټۍ چې ورته واچي د پلیټ باخوا خطا کړي، جام باخوا خطا کړي، خدایه پاکه داسې نه ده پکار. ګزاره ښه شی دی. زموږ مفتي صاحب وایي ګزاره یو باب دی که نه، دا ډېر ښه باب دی. نو بس په دې جمله سوچ کو چې الله فرمایي چې وعاشروهن بالمعروف، دا غټه خبره ده. فإن کرهتموهن که چېرې تاسو بدې ګڼئ زنانه، فعسا قریبه ده ای ان تکرهوا شیئا، فعسا قریبه ده نږدې ده ډېر کره ده، ان تکرهوا بد به ګڼئ تاسو شیئا یو څیز، خو ګوره یاد ساتئ چې ویجعل الله ګرځولي به الله جل جلاله فی په هغې کې خیرا کثیره، خیر ډېر لوی، ډېر خیر، خیرا کثیره، خیر ډېر ډېر خیر پکې الله کلمې کوي. یا الله زموږ نه راضي شي. الله دې ملګرو دا ناسته قبوله کړي. الله دې ژوند کې مال حال کې برکتونه واچي. موږ سره څومره حاضرین دي یا څومره اورېدونکي الله ټولو ته راضي شي، ټولو مشکلات ختم کړي، ټولو حال باندې الله خپل رحم و کرم وکړي. زموږ نه راضي شي ربه، دا ټوله خیره خاتمه په ایمان. وصلی الله تعالی